बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم او سر اعظم ستاسو ورور ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو. دا وخت کې مونږه بونیر ډګر ایلی کلي کې یو. د محمد امین نور بکور کې محمد امین نور کم چې دننه 3 کاله وړاندې په حق رسېدلی دی، د هغه نه 6 لوریانې پاتې شوي دي، 2 واړه واړه زامن ترې پاتې شوي دي چې لوی زوی د هغه د 14 کالو دی او په 8م جماعت کې سبق وایي. محمد امین نور په ژوند باندې چې کوم د هغه د زړه بیماریانې وې، ډېر د سختو سره یې زندګي وه. د علاج د کمی په وجه، د پیسو د نشوالي په وجه، د ژوند د مختلفو ستونزو له وجې هغه د دې دنیا نه سفر وکړو. هغه د ژوند څه موده، د ژوند څه وختونه یې په ملیشیا کې هم تیر کړي وو، خو د هغه قسمت د هغه سره مرسته نه وه کړې. هغه د دې دنیا نه سفر کړی دی. 7 بچیان ترې پاتې شوي دي. زموږ سره زموږ هغه خور ناسته ده، هغه بچیان ناست دي. د هغوی د ژوند حالات چې کوم مونږ ولیده نو د لیدو لایق نه دي. ژوند ډېر زیات د سختۍ سره دی، زندگی ډېره د سختو سره ده. زموږ هغه خور، هغه بچیان، زموږ هغه خویندې څنګه ژوند تېروي، د هغوی د ژوند په اړه د هغې خور نه یو څه تپوسونه کوو. پروګرام د یتیم اواز نن راغلی دی بونیر ته. زموږ سره اوسئ. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورۍ محمد امین نور څونه وخت کېږي د مرګ او څه کار به یې کوو؟ 3 کاله د مرګ وشو او ملیشیا ته به تلو راتلو، بیا ناجوړ و، بیا به کور و، بیا کار نه شو کولی. یو کوزه وزن به یې چوته و، د هغې سره به پیدړ راتلو. بیا څه بیماري وه خورۍ؟ جودي څه خو موږ نه و خبر په ظاهره باندې، خو هغه به وي زما د معدې مرض دی، لکه علاج اخوا دې خوا به یې کول صحیح که دغه به علاج به یې نه کوو. بیا په اخره کې چې ول هغه اخرنی اټیک راغی چې هسپتال ته یې ویوړو، نو هغه وی چې د لکه مزدوري کوله په ولاړه باندې یو اټیک په ده په ولاړه تېر شوی دی، دویم اټیک ول دا راغی په 3م باندې، بیا د شپې په 1 بجې د هسپتال ته یوړو، بیا د غاړې مړ راوړو. خورۍ کله چې په ملیشیا کې و مزدوري کوله، دا بچې خو به یې ډېر په نازونو ساتلي وو که نه؟ مونږ ډېر د ناز جوړ د بادشاهي له تخم مې راتاو شوي یو. هغه بچي ډېر نازمین وه، خپل بچي ډېر په ناز باندې ساتل. دا وړوکی هلک چې دی به د باندې دومره و چې لکه به ده به یې سره ورکول. د هغه د مرګ نه وروسته د داسې حال دی چې لکه دا اکثر زه دته په خپله باندې ژاړم چې نازه ولې ټول عمر له خوارېږي. خو موږ باندې چې لږ کم تېرېږي نو هغه صرف الله ته پته ده او موږ ته پته ده چې به موږ څه تېرېږي، نور هېڅوک هم نه دی خبر. د دې وړو د فیسونه دي، کله د یو سکول نه خبر راځي تاسو فیس راکوئ، کله د بل نه یو راباندې دمکي کوي، د سکول نه یو کاږو، بل دمکي کوي، د سکول نه یو کاږو. او د دې دا یو چې د دې راپسې سوال جواب وکړل وي چې لکه بس دی موږ نور د دې دغه نه کوو، موږ د دې فیس راکوئ. نو د دا چې د نو چې د دې 5م پورې به یې صرف چې دا 5م پاس کړي، بس دا بیا سکول ته نه راځي. ما یې ځایي به چې دا کلاس تاسو سر ته کوئ، بیا به خیر دی انشاءالله دغه ته داخله کړو دې بل سکول ته. او دا یو چې د دې فیس و چې 1200 روپۍ به راکوئ، او دا دغې یوې ته یې معاف کړی دی اخوانۍ ته. زموږ دغه دی د روپۍ ګټه زموږ نشته، دغه معشوم هلک دی او دغه دی په دې مخکې ورځ کې د سکول په جامې ورکړې وي، نو هغې درغول 200 روپۍ زما سر نه وي. موږ په دې اخوا کور کې کدوانو څوک نالي کړي، ما د هغې نه څوک راوشي کورنۍ، ما دې هلک له ورکړې په دې ټول کلي کې وګرځولې، په هغې باندې د پیسې راوړې موږ راوړه د هغې ورکړه. دغه دی دا قرضونه دي او دغه دي دوکاندارانو خبره کړې ده چې موږ نور داسې له قرض نه شو درکولی. په دې ورور له خپله دوکاندار راغی، زه پسې ورته شوم، ما یې ورورې ما موږ خو څه تختو نه وم، لکه موږ ته دې پیسو له کوټې صبر وکړو، لکه هغه پیسې وې 2-3 پېرې راغی، نو بیا ورته دې ترور زوی وینا وکړه موږ خو دې ځینې تختو نه وو، لکه پیسې به تاله درکړو. نو لکه دوکانداران هم زموږ نه نور تنګ شوي دي. دغه ژوند دی زموږ د سختو سره مخ یو، د سختو سره ژوند دی، د وړو پلار نه د وړو د بچو به څه حالي. زموږ خو داسې ژوند نه و، موږ خو د بادشاهۍ نه راتاو شوي. زما وروڼه اجزاران دي، د هغو څه وس نه کېږي چې ورکه زما سره هغه ښه وکړي. او د دې وړو ترونه چې دي هغه ځانه یو ناجوړه دی، د یو دومره دغه نشته، خپل بچي نشي ساتلی، نو زموږ سره به څه دغه وکړي، زموږ کډه به سرته کړي. او په ژوند کې خو خامخا تاسو ته پته چې نن سبا هره خبره ګرانه شوې ده، د غریبۍ هغه ژوند هم ګران شوی دی. که سړی وي چې زه به وچه ډوډۍ خورم، نو هغه وچه ډوډۍ به هم را پیدا کول غواړي. دغه ژوند دی زموږ، دغه سختي دی، دغه دې مخ ورسره کله ناکله خو زه په خپل ځان هم وهېرېږم، همداسې نه چې دا سختي زما زړه له ډېر زور ورکړي، پلار ته خدای هغسې زه چېرته خلاصه نه شم. خو بیا یو راشي تسلي راکړي، بل راکړي، به خیر دی وایي صبر کوه. دغه خبرې دي، دغه ژوند دی. تاسو ته زموږ د کور دغه پته ده چې ومې وي درته. خورۍ نو اوس د دې ماشومانو د سکول هغه مسلې خو ختمې شوې، خو تاسو یو خبره وکړه
چې که سړی ګزاره کوي وایي چې زه به وچه ډوډۍ وخورم خو هغه وچه ډوډۍ هم پیدا کول غواړي نو هغه اوس د کوم ځای نه راځي هغه وچه ډوډۍ زموږ د قرضه ده د دوکانونه د یو نه د بل نه په دې زبرګ کې یو بل په دې روژه کې یو بل خیر زکات راکړو هغې باندې موږ ګزاره کوو لکه کله یې د ساګ راشو کول کله یو شی کله بل شی په هغې باندې موږ ځان نه خپل ټایم پاس کوو د باچایۍ کم ژوند چې تاسو وایئ چې ډېر په نازې بچي ساتلی نو هغه ژوند اوس صرف د خیرات او د زکات د روژې میاشته پاتې دی خو په دې به ژوند تېرېږي او هغه یتیمانان بچي د خلکو خیره زکات ته د خلکو دغه ته پاتې شو په دې خواوشا کې د چا غنم وشي جو څوک دړۍ غنم راوړي څوک دوه دړۍ راوړي یا دغه راشي لکه هغه نازولي واړه چې دي هغه د خلکو خیرونه او زکاتونو ته پاتې شوي دي امتحان په تاسو دی خوراک دا زموږ باندې دی امتحان دی دا خو په موږ تېرېږي دې سخت خو صرف موږ ته پته ده چې لکه دا په ما تېرېږي او زه یم یوه مور یم چې په ما تېرېږي په دې کور کې زه ناسته یم دا سخته صرف ټوله زما دا خو ماشومان دي دوی خو د هېڅ نه هم نه دي خبر چې زموږ دا مور څه چل کوي زموږ دا مور دا رزق د کم طرفه را پیدا کوي دوی خو د هېڅ نه هم نه دي خبر هغه په دغه باندې راځي ما موږ له دا شی ما موږ له دا شی هر شی خپل غواړي ده نه خورئ ښه جامې ښه پایزار ده نه غواړي که په دې خبره پوهې دی چې پلار په ژوند کې نه وي نو دا هېڅ هم نه وي غواړي اختر اوس دا اختر و دې اختر له دوی موږ له پیزارونه موږ له دغه بیا دلته زموږ په دې ځای کې یو سړی دی هغو به چې د خپل دوکان نه زکات ویستلی یا به یې څه ویستلی دې وره له راغی ورې وډبوو نو موږ ورله دې وړو د خپلو ناپونه ورکړل نو دوی له هغه په 2,500 روپۍ پیزارونه چې دي هغه لیزه هغه پیزارونه یې وله واخېستل را یې وړل وله غواړي هر ماشوم غواړي هغه خو په دې نه پوهېږي چې زموږ پلار مړ دی لکه زموږ د ګټې څوک نشته خو لکه واړه خو نه پوهېږي خو غواړي خپل که هر څه هغه غواړي وایي هم وایي اما دا وړوکی هلک وایي بله ورځ وایي اما چې زموږ پلار د خپل پلار په ځای زه مړ وی نو ښه به نو ما درته ویم چپ شه ما داسې ما ویم ستا پلار اوس مړ دی ما هغه واپس نه راځي دا یو چې د دې ماشوم وی ما له شوپړ نو دې وړي ورته وی چپ شه شوپړ اوس مه غواړئ چې ښکلی دا راشي نو شوپړ به راوړي تا بیا په هغه کې ماشومان لکه په دې پوهې دي خوره چې کله پلار په ژوند کې نه وي نو نه شوپړ وي نه پیزار وي نه کپړې هېڅ نه وي دا ټول په دې خبره اوس پوه دي خبره پوه دي دا هرې خبرې هغه کوي چې زموږ رسنۍ نو د دې ترور زوی دی هغه ته سوال جواب وکړه موږ له سودا راوړه نو دا دواړه ماشومان وایي بایجان ته ووایه چې موږ له دا شی راوړي که نه زه ورته وایم بایجان خو تاسو ته هغه نه دی چې به تاسو له راوړي دا واړه ماشومان په دې خبره ښه پوه دي چې زموږ که پلار مړ دی زموږ قرضه نشته او وایي هم په هر قدم د پلار ارمان کوي چې زموږ پلار وی نو وایي د پلانکي وړوکي پلار دی زموږ پلار نشته بچی تاسو ولې دا خبره بله ورځ کوله مور ته چې که زما پلار په ځای زه مړ وی نو ښه به وي دا ولې بچی د څه خبره ده زموږ څه نه وو څه نه و بچی شوپړه ده شوپړ نه نور څه نه سکوله بیګ او کتابونه ده پنسل یا پنسل کاټې ده مور ما له ټوکې نه بیا تېرې راکړې بچی داسې څوک نه وایي ښه صحیح شو تا ته خو لا ډېر ژوند پروت دی ته به ډېر تعلیم کې غټ سړی بدن جوړېږي د دې خپلې مور د دې خپلو خویندو به ډېر خدمت کې ښه صحیح شو موږ راغلي ستا د سکول جامې پیزار بیگ چې څه دی هغه هر څه به دله راوړم بل ځل ښه بچې سکول ته ځې په څوم کې نرسري کې نرسرۍ کې بچې سکول جامې پیزار هر څه دله څوک اخلي زما مور پلار دې یادېږي بچې پلار څنګه و داسې ښکلی پلار و څه شو بچو مړ دی د چا چې پلار مړ شي نو بیا څه یي بچو زه خلکو پلار نه بیا هېڅ هم نه کله پلار نه بیا هېڅ هم نه بچو اوس څه نشته ستاسو کره جامې پیزار چې تا ته پلار یاد شي بیا څه کوې بچو بیا پسې ژاړم بچو کله چې پلار په کور کې نه وي نو بیا څه نه وي بیا اوړه ډوډۍ دانې پیزار جامې السه او بیا دغه وسلم دی نو باید له دغه وسلم دی بچې سکول وی په څوم کې پنځم د سکول له کور څه حالات دي بچې ستاسو مور خو خبره وکړه د ماشوم خو زما دا زړه و چې په دې خبره وایي چې کله پلار په ځای زه مړ وی
نو ډېره زیاته بخوي د کور داسې څه غټې مسلې دي بچې تاسو ته ژوند څنګه تېرېږي ستاسو سکولونه مدرسې یو بل لاس امداد کوي موږ ځان خوراک پیدا کدبان شو کې ځان هر څو پای ځان یو روپۍ پیسې پیدا کوو خوراک ځان کله چې پلار په ژوند کې نه وي بچې نو بیا څومره سخت دی په هر قدم هر کل احساس وي پلار چې کله جمدی او په ملیشیا کې مزدوري کوله ډېر هر څه به و که نه نو اوس هغه څه داسې دي چې اوس نشته بچو بچې ستا خو په پلار یادېږي دغه خو لا ماشومانانو که نه د پلار په ژوند کې اوس په ژوند کې اوسني کې څومره فرق دی زمونږ پلار ډېر یادېږي دی د چا پلار څه کوي نه زمونږ پلار به مونږ له ډېر عرضه کول د سکول ته لاړه شم یو بل لاله پیسې راکړي پای ځان خواږه والم یو بل ته کړېږم او ښکلې جامې ښکلې پیزاري او زه ورته دغه شان ګورم خدای دې هېڅوک هم نه یتیمانه کړکۍ ستا څه نوم دی په څوم کې په درېیم کې مې عایشه نوم مې دی عایشه نوم دی عایشه بچې سکول ته اوس ځکه چټیان چټیان دي ستا څه نشته بچې کور کې اوس بابا دې یادېږي څونه وخت یې د مرګ شو سر د 3 کاله وی شوي بابا چې کله په کور کې بچو بیا هر څه ډېرې که کمې ډېرې او چې کله نه وي هېڅ هم نه وي بیا اوس تاسو څه نشته بچو سر په سکول کې راله سر وړته وي 10 روپۍ راټولې کړې هماله یې په سپلۍ واغوستې د ټولو پیزارونه سپلۍ نوي نوي یې زه ورته دغه شان کړېږم زما هېڅ هم نه یو بل ته کړېږم زما سر په کلاس کې وینا وکړي نو 10 روپۍ راله راټولې کړي هماله پې سپلۍ والي ستا خو اوس هم بچی د پیزارو دا حالات ډېر ګډوډ دی مشتې شلیدلي دي ګوټې خپل پیسې راکړه بچی ماله زه د مور د لاس بنګړې اما یتیم بیا بلې لیونې اما یتیم هغه استاد ته هم زما ډېر زیات سلام دی چې هغه په کلاس کې وړو ته ووایي 10 روپۍ راغونډې کړه دې بچی له چې د سکول سپلۍ پې واخلو بچی چې کومه د پیزارو ارمان کوي نو دا د هغې د پیزارو حالات کوي کله چې پلار په کور کې نه وي نو ژوند ټول همدقسې شوکې پوکې وي زندګي ډېره زیاته د سختو سره وي خو زه حالیان دا یم چې دا بدلون به کله راځي دا به څنګه راځي هر ځګې ته چې زه ورځم نو د بچي همدقه یوه مسله ده دا پیزار د کم ځګې نه را روان شوی دی تاسو ته به ښکاري یو ټک د دې ځګې نه دی یو د دې ځګې نه دی دا درېیم اخرنۍ درجې ته دا را رسېدلی دی ولې چې هغه بچي له چې کوم په سکول کې جامې میلاو شوي وي او په هغې باندې 200 روپۍ په لګېدو راتلې کور کې چې کوم ځانه کدوان کړي دا مور وینا دا ده چې هغه کدوانو څوک یې ځان له خرڅې کړی په هغې هم بچي له پیزار واغسته بچی له په سکول کې 10 روپۍ چانده کېږي بله ورځ د خیرات زکات میاشت تېره شوې ده خو حریان دا یم چې زموږ خیراتونه زموږ زکاتونه په دې ملک کې به د دې نه هم ډېر زیات مستحق خلک چې په هغوی به ولګي په دې علاقه کې به د دوی نه هم ډېر زیات غربت وي د دوی نه به هم تنګ دستي ډېره زیاته وي
آیا د دې نه به هم ډېر داسې خلک وي چې دا خیرات زکات به هغوی له رسي ځکه دوله نه راځي داسې څه وجه کیدی شي چې کم د یتیم در له ورځم همدغه یو خبره ده همدغه یو درد دی همدغه یو خفګان دی چې بچی د پیزارو دپاره کړېږي بچی د جامو دپاره د بیګونو دپاره د علاج دپاره او اخري حال یې څه وي کم چې زما د دې بچی دی چې په سکول کې ورته اوس دا وینا شوې ده پنځمه پورې چې ووې نو خپل غم کوه نور دې موږ نشو ساتلی په دې کې بیا ځینې ډېر ملګري داسې وایي هغه وایي ستاسو د زړونه ډېر زیات کلک دي زمونږ د زړونه کلک نه دي دا مونږ کلک کړي وي دا ټایم تاسو زمونږ د کیمرامین حالات کتې شئ زمونږ خپل چې هم کم حالات دي نو که چېرې مونږ وبایلله نو بیا به څه کېږي تاسو خو شاید که هغه پروګرام وکتې شئ چې کوم زمونږ حالات وي او هغه ټول مونږ تاسو ته وښیو نو ګورئ که تاسو هغه پروګرام وګورئ او مونږ کوشش دا کوو تاسو خپله هم مسافر یئ چې هغه پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړو چې درد پکې وي خو تاسو یې کتې هم شئ بیا یې لیدې هم شئ او ویې ګورئ اوس هم ډېر ملګري دا وایي پروګرامونه په یو پیره باندې کتل ډېر ګران دي ولې زمونږ هم زړه دی زمونږ هم بچیان دي مونږ هم د دې معاشرې خلک یو مونږ هم دردیږو خپل رانه پیدا دي خو زمونږ دا ژوند زمونږ دا کار دا د یوې ورځې نه دی دا د عمر دی د داسې بچیانو سره د دوی په سخته کې ودرېدل او ستاسو په هغې سپورټ دوی ته خوشحالۍ ورکول مونږ ته په هغې باندې ډېره زیاته خوشحالي میلاویږي او الله دې وکړي چې زمونږ د مسافرو دا سوچ دی وطن ته لږ را منتقل شي او دا خلک زده کړه وکړي کنې په دې لار را تېرېدم یو ګاډی مې د کروړو کروړو په مخه تېر شو چې په هغې کې د بونیر دا غرونه راغستې دي او په مخه یې وړې ښکته په دې یو پلانټ باندې په لکو په کروړو روپو بزنس خو کېږي خو د هغې غرونو په منځ کې په هغه سیمه کې زما د بچي ژوند داسې دی لکه کم چې د دې پیزار دی د هغه هر یو څیز داسې دی د هغه هر دیوال داسې دی د هغه هر درد داسې دی د هغه هر یو سړیکه داسې ده د هغه هره خوشحالي داسې نیمګړې ده لکه د بچی پخپې دی پیزار ته چې وګورئ خو بل طرف ته د بونیر ډېر غیرتمند د اخلاص مټې دي په ملیشیا کې لکه زمونږ عبدالولي رور دی زمونږ معراج ولی رور دی او د بونیر ډېر تکړه مسافر دی په ملیشیا کې چې د اخلاص هر پروګرام سره خپلې ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوي امید لرم د بونیر د خلکو نه چې کوم په ملیشیا کې ژوند کوي د دې بچیانو سره به خپلې ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکو او راتلونکی سهار د نورو پروګرامونو په شان دوی ته به هم ډېرې زیاتې هغه خوشحالیانې راوړو د اخلاص په لار کمې چې تاسو رالیږئ که یو انسان دا سوچ وکړي چې زما په 10 ریاله باندې هیڅ نه کېږي د 10 ریالو زور زه تاسو ته ښیم هغه 10 ریالو قیمت دا پیزار دی چې دا پیزار دلته په 10 ریاله باندې کېږي دا پیزار دلته په 10 درهمه باندې کېږي دا په 10 رنګو باندې کېږي دا په 1 دینار باندې هم کېږي خو که چېرې مونږ داسې سوچ وکړو چې زما په دې 10 ریاله به دا بچی د دې په ځای نوي پیزار په پښو کړي نو الله به بدلاو راځي مونږ به داسې سوچ هېڅکله نه کوو چې زما په دې 10 ریال د دې بچي هېڅ نه کېږي د 10 ریالو زور تاسو په داسې کور کې وګورئ د داسې بچیانو نه یې تپوس وکئ چې هغه د کدوانو پاڼې خرڅئ او ځان له د سکول یونیفارم جوړئ کم خلک چې د اخلاص سره مرستې کوي کم خلک چې د اخلاص سره منډې ترړې کوي د داسې یتیمانانو بچیانو دپاره 1 روپۍ راغونډوي د هغې خلکو ژوند وګورئ چې په مسافرۍ کې څومره د سهولت او څومره مطمئن ژوند هغه خلک تېروي ولې چې د خپل بچي سره سره داسې بچي له په زړه کې ځای ورکړی دی داسې خلکو له په زړه کې ځای ورکول دا کار الله تعالی د هر انسان نه ناخلي الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو دا خدمت زمونږ د اخرنۍ سلګۍ پورې او د قیامت تر سهاره پورې جاري او ساري وي خو زمونږ یو تنظیم د اخلاص ویلفیر په نوم کوم پروګرام چې کېږي د یتیم اواز ستاسو اواز زمونږ کار او دنیا ته په ښه طریقې سره وړاندې کول اوس تاسو ډېر زیات غیرتمند وروڼه دي هغه به خپله شپه ورځ یو کوي تاسو دپاره به پیسې راغونډوي ستاسو سره به خپلې مرستې شریکوي او زه امید لرم چې د نورو خلکو په شان د نورو کورونو په شان د نورو خویندو په شان هغه خلک به ستاسو سره هم ډېرې زیاتې مرستې کوي او راتلونکې به انشاءالله په ډېر امید سره د خپل رب نه مې ډېر غټ امید دی چې ستاسو بچیانو ته به د سکول
د تعلیم د کپړې د پیزار هغه مسلې نه راځي الن سات د دې بچیانو د چی ډوډۍ دپاره دا لږې غونته پیسې دل در کوم هغه مسافر رالیږلي دي بیا به دله راځمه د هغې مسافرو ډېرې زیاتې خوشحالۍ به دله وړم چا چې رالیږلي دي چا چې رالیږلي یو حق خلکو ته هم سوی نه ده او څونه دعاګانو کې به یاد ساتئ الله پاک دې ول اخره دنیا خوشحالیانې کامیابۍ ورکړي چې څوک د یتیمانانو خیال ساتي د یتیم سره ښه چې دی خو د خپل ځان سره ښه دي د بل چا سره ښه نه دي او دا خو په دې دنیا باندې دنیا پاتې د لږ صحت ته دا ماله دا هر څه د خلکو نه پاتې دي او ښه هغه دي چې خلک د ځان سره هغه جانلوي سي رضا نه مخکې ولیږي د دې یتیم سره چې څوک وکړي دا څوک نه و چې دا به ورک شي دا په هغه اکاونټ کې جمع کېږي او دا به ستاسو په هغې دغه کې پکارېږي او الله پاک دې ټول کامیاب کړي چې څوک د دې پروګرام سره لاس اخلاص کوي او څوک د یتیمانانو خیال ساتي او څوک د غریبانانو قدر کوي نو الله دې قدر وکړي او اخره دنیا دې خدای خوشحاله کامیاب کړي او دینه دنیا دې خدای پاک ښه کړي ملګرو پروګرام په دې ځای کې باندې راغونډو ځکه چې زما خو نور توان نشته بچیان څه وایي وایي چې کله پلار نه وي نو ډوډۍ نه وي پیزار نه وي او جامې نه وي 4 کاله د هغه وشو د دې بچی به څه عمر و خو په دې پوهې ده چې د هغې ماشوم پلار شته نو ځکه خو یې میلې ته بوځي ځکه خو له ښه جامې پیزار راوړي او چې د چا پلار نه وي نو یا به د سکو ساک خرڅوي یا به هغه نیازولی بچی کم چې په ډېرو خوشحالو په ډېرو خندونو په ډېر مینه محبت او په ډېر هر څه باندې رالوی کړی وي هغه بچی به په چم ګاونډ کې د روژې د میاشتې یا د غنم او د جوارو د هغې دړی جوارو د زکات انتظار کوي کم چې زمونږ او ستاسو نه پالتو شي نو هغې بچیانو ته به میلاو شي او څنګه چې مونږ وایو د اخلاص د الله تعالی په خصوصي رحم او د مسافرو په منډه ترړه باندې قایم دی نو داسې دا رور زمونږ د دې بچیانو پلار هغه هم مسافر و هر یو انسان دی په خپل ځان راولي په ملیشیا کې ژوند کوو دې بچیانو له که لږې دي که ډېرې دي ځان به یې نهر ساتلی وي ځان له په ملیشیا کې پیپسي نه یې اخیستی په 2 رنګۍ چې دا به هم په خپلو بچو ولګوم خو نن چې هغه انسان نشته نو د بچیانو حال یې څه دی ستاسو د وړاندې دی دا سهار زما په تا پسې هم را روان دی نن چې کوم مونږ په دې ځمکه باندې په ټوپونو ګرځو په اوچتو اوچتو ګاډو کې په اوچتو اوچتو خیالاتو کې ژوند د هېڅ چا سره وفا نه کوي ملګرو د خپل ژوند نه د خپل ځان نه او د خپل ژوند هغه حصه د ځان نه مخ په وړاندې ولېږئ چې کم زمونږ او ستاسو دغې راتلونکي ژوند کې به مونږ او تاسو ته ډېر سهولت راکوي که نه خدای ګو که زمونږ د خلاصي ځګې شته د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ خپل ژوند خپل ځان قیمتي کول غواړئ نو داسې بچیانو ته خوشحالۍ ورکړئ او داسې بچیانو ته خوشحالۍ ورکول په دواړه جهانه خپل کور ته خوشحالۍ رابلل دي کیمرامین عبید جان سره الیاس سهار له ورکړئ اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله